Exercise 2.1 کې question number 2 دی چې examine the nature of the roots of the following equation. اوس موږ له equations راکړلې تاسو موږ ته د دې د nature باره کې وایي چې د دې کوم roots وي د هغې nature به څه یعنې هغه کوم type of roots وي. نو موږ درې cases ویلو د roots د nature دپاره که چېرې discriminant چې کوم دا هغه equal to 0 برابر راغی نو roots به موږ سره equal وي rational به وي او real به وي. دویم کیس دا که ډسکریمننت لیس دین 0 راغی نو روټس په موږ سره کمپلیکس وي او ان ایکوال به وي. دریم کیس دا که ډسکریمننت موږ سره ګریټر دین 0 وي نو روټس پر ریل وي ان ایکوال به وي. ریشنل بالوي چې کله په سکویر روټ سمبل کې دنه پرفیکټ سکویر راشي او ایرریشنل بالوي چې کله په سکویر روټ کې دنه موږ سره نان پرفیکټ سکویر نمبر راشي نو دغه ته بیا موږ وایو چې دا ایرریشنل دي. نو اوس په دا موږ سال کو د دې ډسکریمننت په موږ راوباسو او دا هغه ډسکریمننت نه بیا موږ ګورو چې هغه ډسکریمننت څنګه راځي ګریټر دین 0 راځي پوزټیو راځي یا نیگیټیو راځي. نو دا ایکویشن موږ لیکو 3x² - 5x plus 1 is equal to 0. دا به تاسو کمپیر کې سټینډرډ فارم سره چې کوم موږ سره د x² + bx + c is equal to 0. د دې نه به د a ویلیو تاسو راوباسئ نو د a ویلیو 3 ده د b ویلیو چې کوم ده هغه -5 ده او د c ویلیو چې کوم ده هغه 1 ده. نو په ډسکریمننت کې به تاسو ویلیوز پټ کړئ د کم دپاره چې موږ سره فارموله ده b² - 4ac نو d is equal to د b په ځای چې کوم ده ویلیو -5 ده نو -5² -4 a چې کوم ده 3 ده او c ویلیو چې کوم ده هغه 1 ده. نو دا به شي 25 او -12 نو د d ویلیو چې کوم ده هغه به موږ سره راشي 13. نو د d ویلیو که موږ وبتا دا موږ سره پازیټیو ویلیو راغلی چې موږ ویلې که چېرې ډسکریمننت ګریټر دین 0 راغی نو د ګریټر دین 0 دپاره موږ دا ویلو چې د دې کم روټس دي هغه به ریل نمبر به وي روټس په ریل به وي او ان ایکوال به وي. بل موږ وکتو چې دلته اوس کم نمبر د ډسکریمننت نه راغی هغه 13 راغی یعنی که چېرې دا موږ په سکویر روټ سمبل کې دا b² - 4ac د کوادریټک فارمولا چې کوم ایکسپریشن دی b² - 4ac دا په سکویر روټ کې دننه وي. نو موږ وکتو چې د b² - 4ac نه کم نمبر راغی هغه ګریټر دین 0 دی او دا نان پرفیکټ سکویر نمبر دی. نو د دې ایکویشن چې کوم روټس دي د دې ایکویشن هغه به موږ سره وي ریل به وي ان ایکوال به وي اور irrational by. سمپل دا تاسو کته شي دا 13 موږ سره یو نان پرفیکټ سکویر نمبر دی نو د دې روټس چې کوم دا به موږ سره ریل وي ان ایکوال وي او irrational. پارت 2 دی چې 6x² + x - 2 is equal to 0. د دې به موږ روټس معلومو چې د دې روټس چې کوم دا د هغې به کم قسم نیچر راځي یعنې د x چې کوم ویلیوز راځي هغه به کم قسم وي. نو دا به موږ کمپیر کو سټینډرډ فارم سره کم چې موږ سره د ax² + bx + c is equal to 0. په دې کې د a ویلیو چې کوم دا 6 ده د b ویلیو پکې 1 ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه -2 ده. نو په ډسکریمننت کې به تاسو ویلیوز پټ کړئ هغه فارموله به موږ سره b² - 4ac نو په b ویلیو چې کوم دا 1 ده نو 1² - 4 د a ویلیو 6 ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه -2 ده. نو d is equal to 1² نه به 1 راشي دا ماینس په ملټیپلای شي پلس پر راشي 4 له 2 کې ضرب ورکې نو 8 راځي او 8 له چې په 6 کې ضرب ورکې نو 48 راځي. نو 1 + 48 نه چې کوم دا 49 راغی او 49 چې کوم دا موږ ته پته ده چې دا یو پرفیکټ سکویر نمبر دی کله چې موږ 7 د 7 سره ملټیپلای کړو نو د دې نه 49 راځي. نو دا یو پرفیکټ سکویر نمبر دی. نو موږ وکتو چې ډسکریمننت موږ سره ګریټر دین 0 راغی نو روټ چې کوم دا هغه به موږ سره وي روټس آر ریل به وي او ریشنل به وي ریشنل ځکه دا چې کوم ډسکریمننت موږ سره راغلی دا پرفیکټ سکویر دی. نو موږ ویلي چې روټس چې کله دا موږ سره یو پرفیکټ سکویر نمبر راشي نو بیا به ریشنل وي او ان ایکوال وي.
पार्ट 3 दे چې 3x² + 2x + 1 = 0 دا به تاسو کمپیر کې سټینډرډ فارم سره کم چې دی x² + bx + c = 0 نو د a ویلیو دلته کې چې کم دا 3 ده د b ویلیو 2 ده او د c ویلیو چې کم ده هغه 1 ده نو په ډیسکریمننت چې کوم فارموله ده هغه کې به تاسو ویلیوز فوټ کې به شي b² - 4ac دلته کې به ډیسکریمننت موږ سره راشي b² یعنی 2² - 4 د a ویلیو 3 ده او د c ویلیو چې کم ده هغه 1 ده نو دا به موږ سره راشي 2² 4 او دا به راشي -12 نو 4 - 12 نه چې کم ده موږ سره -8 راځي یعنی ډیسکریمننت چې کم ده موږ سره نیگیټیو راغی لیس دین 0 راغی نو چې کله ډیسکریمننت لیس دین 0 دین دا غي د لپاره بیا موږ ویلو چې کله تاسو سره ډیسکریمننت لیس دین 0 وي نو روټس په کمپلیکس وي او ان ایکوال وي نو دلته کې به تاسو ولیکئ چې روټس ار کمپلیکس and unequal